بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د تسهیل الادب د اولې حصې دویم سبق دی او الدرس الاول دی. اول درس دی، مونږ اول درس ختم کو، د هغې درس اوس مونږ تمرین حل کو. نو مونږ له اسئله د سوال جمع ده. السؤال یو سوال ته وایي او السؤالان دوه سوالونو ته وایي او اسئلتو ډیرو سوالونو ته وایي. د دوو نه چې زیات شي هغه ته اسئله وایي او دوو ته السؤالان وایي او یو ته السؤال وایي. ټیک شو؟ نو دلته اوس درې دي که نه، د دوو نه زیات شو، درې شو، نو ځکه ورته الاسئلتو وایي. الاسئلتو معنا سوالونه. سوال نمبر 1 راکړی، اول نمبر سوال راکړی وایي د کلمې تعریف وکړئ. کلمه څه ته وایي؟ نو ما تاسو ته مخکې درس کې کتاب په شروع کې ویلي وو چې هر داسې لفظ چې د هغه معنی وي، دا لفظ به دوه قسمه وي. همیشه به لفظ دوه قسمه وي. دا لفظ چې دی که نه، دا مونږ په علم النحو کې هم ډېر تفصیلي ویلي وو، دا به دوه قسمه وي. یا به دا معنی والا یا به بغیر معنی والا وي، یا به معنی وي یا به معنی نه وي. بغیر معنی والا چې کوم معنی والا دی که نه، دته موضوع وایي. څه ورته وایي؟ موضوع. او چې کوم معنی والا دی دته موضوع وایي، او چې کوم بغیر معنی والا دی دته محمل وایي. محمل. ټیک شو جی؟ نو بغیر معنی والا چې دی که نه، دا قرآن حدیث کې نه دی استعمال شوی. نو دلته مونږ ډول دا چیړو نه، بالکل د ده په باره کې مونږ بحث نه کوو. اوس چې دا کوم لفظ موضوع دی که نه، نو دته مفرد وایي. دا بیا دوه قسمه دی. یا به دا لفظ موضوع مفرد وي او دا یا به دا لفظ موضوع مرکب وي. لفظ موضوع مفرد څه ته وایي؟ چې یو لفظ او یو معنی وي، بس دته لفظ موضوع مفرد وایي. لفظ موضوع مفرد دته او د ده بل نوم دی کلمه. دا لفظ موضوع مفرد ته کلمه وایي. لفظ موضوع مفرد ته کلمه وایي. لفظ موضوع څه ته وایي؟ معنی والا لفظ. معنی والا لفظ ته مفرد وایي او بیا د مفرد ته کلمه وایي. معنی والا لفظ ته مفرد هم وایي او د مفرد بل نوم، د معنی والا لفظ دویم نوم چې دی هغې ته موضوع وایي او د موضوع دویم بل نوم مفرد دی او مفرد ته کلمه وایي. مفرد ته څه وایي؟ کلمه. نو دې نه پته ولګېده چې معنی والا لفظ ته کلمه وایي. معنی والا لفظ ته کلمه وایي. چې د کوم لفظ معنی وي که نه، اوس وګورئ قلم دا یو لفظ دی، د ده خپله معنی شته که نه. چې قلم دی وي، دا پوره شکل درته مخې ته راغی. قلم څه ته وایي؟ چې لیکل پې کوو. بورډ، دا بورډ یو لفظ دی. نو بورډ څه ته وایي؟ چې موږ پې لیکل کوو. کتاب یو لفظ دی، د ده معنی شته که نه. نو اوس ګورئ، یو معنی والا لفظ وي، یو بغیر معنی والا. موږ وایو قلم ملم. قلم معنی خو شته، خو دا ملم معنی نشته. نو دا قلم خو معنی والا لفظ دی، دا کلمه ده. او ملم دا کلمه نه ده، ځکه د دې معنی نشته. کتاب میتاب، بورډ موډ، اوبه موبه. نو دا مونږ چې کوم دویم لفظ ورسره وایو، نو د هغې معنی نه وي. نو د دې لفظ به یا معنی وي نو هغه کلمه ده، یا به معنی نه وي نو هغه کلمه نه ده. چې معنی وي کلمه به وي. د کوم لفظ چې معنی وي هغه ته به مونږ کلمه وایو. چې د کوم لفظ معنی نه وي هغه ته کلمه نه شو ویلی. ټیک شو؟ هغه کلمه نه وي. نو اوس ما تاسو ته د سوال راکړی وایي د کلمې تعریف وکړئ. نو هر یو داسې لفظ چې معنی وي، هر یو داسې لفظ چې د کوم لفظ معنی وي، نو په عربی کې داسې لفظ ته کلمه وایي. په عربی کې دا کې لفظ به د عربی نه پس ولیکئ. نو په عربی کې داسې لفظ ته کلمه وایي. هر داسې لفظ، هر یو لفظ چې معنی وي، هر داسې لفظ چې د هغه معنی وي، نو په عربی کې ورته کلمه وایي. هر یو داسې لفظ چې معنی وي نو په عربی کې داسې لفظ ته کلمه وایي. د کلمې تعریف زده شو. اوس دویم سوال یې راکړی وایي د کلمې ټول څومره قسمونه دي؟ د کلمې ټول څومره قسمونه دي؟ نو ما تاسو ته ویلي چې د کلمې بیا 3 قسمونه دي. د کلمې څو قسمونه دي؟ 3 قسمونه. یا به دا کلمه اسم وي، یا به دا کلمه فعل وي، یا به دا کلمه حرف وي. ٹھیک شو؟ اسم فعل حرف. د کلمې 3 قسمونه دي، اسم فعل حرف. د کلمې څو قسمونه دي؟ 3. اسم فعل حرف. اوس مونږ ته وایي اسم څه ته وایي؟ نو اسم نومونو ته وایي. آسان تعریف دا دی چې اسم نوم ته وایي. نوم ته د دې قلم نوم دی، نو دا قلم اسم شو. د دې بورډ
بورډ نوم دی نو دا بورډ اسم شو. د دې کمرې کمره نوم دی نو دا کمره لفظ چې دی دا اسم شو. ښه جي د کتاب نوم دی نو ځکه دغه ته مونږ اسم وایو. نو چې اسم څه ته وایي؟ نومونو ته وایي. د خلکو نومونو ته هم وایي، د څیزونو نومونو ته هم وایي، د ځایونو نومونو ته هم وایي، د ځناورو نومونو ته هم وایي. نو دغه ته اسم وایي. دا آسان تعریف و. بیا چې کوم هغه کتابي تعریف دی نو هغه مې ورته داسې لیکلی. اول مې ورته لیکلي جواب اسم نوم ته وایي، اسم نوم ته وایي. دویم مې ورته لیکلي اسم داسې کلمه ده، اسم داسې کلمه ده چې د بل لفظ د ملاوېدو نه بغیر خپله معنی ورکوي. لکه چې د قلم دی که نه قلم، د قلم خپله معنی پوره ده، د سره بل لفظ ملاوولو ضرورت نشته. حرف یو داسې لفظ دی که نه، حرف یو داسې کلمه ده چې د حرف سره د بل یو لفظ نه یې لګولي که نه د ده معنی باندې څوک نه پوهېږي. حرف داسې کلمه ده چې بل لفظ دې ورسره نه یې لګولي که نه. دا ګوره دا فی یو حرف دی، فی دا فی نه دی، دا حرف دی. د فی معنی ده کې، نو دا حرف دی، د ده معنی نشي راتلی، د دې حرف معنی باندې څوک نه پوهېږي. خو چې دې سره اوس دې فی سره المسجد ولګې، فی المسجد جماعت کې، یو ګورئ چې کله ځان له فی وي که نه، فی حرف وي نو د دې معنی ده کې کوه، اس په معنی څوک نه پوهېږي. اوس چې جماعت کې نو بیا په معنی پوهېږي. نو د دې نه پته ولګېده چې حرف د بل لفظ نه بغیر معنی نه ورکوي. حرف د بل لفظ نه بغیر چې بل لفظ دې ورسره نه میلاو کړی که نه نو معنی باندې به یې نه پوهېږي. چې د حرف سره د بل لفظ نه وي میلاو کړي په معنی به یې نه پوهېږي. خو اسم داسې کلمه ده، داسې لفظ دی چې د سره د بل لفظ میلاولو ضرورت نشته، بس د ده معنی په خپله په سمجھ کې راځي. نو اسم داسې کلمه ده چې د بل لفظ د میلاوېدو نه بغیر، یعنی د بل لفظ د میلاوېدلو ضرورت ورته نشته، د بل لفظ میلاوېدو نه بغیر خپله معنی ورکوي او د زمانې ضرورت پکې نه وي، یعنی ماضي، حال یا مستقبل د دې ضرورت هم پکې نه وي. لکه حامد د یو هلک نوم دی، ټیک شوه، د کته بل لفظ ملاولو ضرورت ورته نشته. د حامد چې دی ووي نو هغه طالب مخې ته راته راغی چېرې دا پلانې طالب دی، د هغه نوم دی. فرس اس ته وایي، ټیک شوه. اسلام آباد د یو ښار نوم دی. نو دا نومونه دي، نو نوم داسې څیز دی، اسم نوم ته وایي، اسم نوم ته وایي، ټیک شوه. نو دا آسان تعریف شو. ښه جي اوس تمرین یې راکړی مشق. نو په تمرین کې راله 3 سوالونه راکړي. اول سوال یې راکړی پښتو کې د اسم 10 مثالونه ولیکئ. هلته په کتاب کې اردو لیکلی، خو زه به ټول کتاب په پښتو کې حل کوم انشاءالله. پښتو کې د اسم 10 مثالونه ولیکئ. نو د اسم یو مثال دی القرآن، دا اسم دی. محمد صلی الله علیه وسلم، دا اسم دی. الجنت، دا اسم دی. الشریعت، دا اسم دی. عمر، دا اسم دی. الکتاب، دا اسم دی. الخلیفۃ، اسم. جبرائیل، اسم. ابو بکر رضی اللہ عنہ، دا اسم دے. العربیت، عربی، نو دا عربی، العربیت دا یو اسم دے. نو ګورئ دا اسم مونږ به د څه نه پیژنو چې په شروع کې الف لام وي که نه، چې الف لام د کم لفظ په شروع کې وي که نه، لکه څنګه د قرآن په شروع کې الف لام دی، القرآن. نو دا ال چې کم ځای کې وي که نه پوه شه چې دا اسم وي، ٹھیک شو. د کم لفظ په شروع کې چې، د کم لفظ په ابتدا کې چې الف لام راشي پوه شه چې دا اسم دی. او چې د کم لفظ په آخره کې تنوین راشي، 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، نو هغه به هم اسم وي. نو ګورئ د محمدن په آخره کې 2 پیش دی، محمدن صلی الله علیه وسلم، نو دا هم اسم دی. الجنت په ابتدا کې الف لام دی. الشریعت په ابتدا کې الف لام دی. عمر ته وګورئ د عمر رضی الله عنه نوم دی. الکتاب د کتاب په شروع کې الف لام دی. الخلیفۃ د خلیفہ په شروع کې الف لام دی. جبرائیل نو دا د فرشتې نوم دی. ابو بکرین وګورئ ابو بکرین نو په آخره کې تنوین دی، نو تنوین هم د اسم علامه ده. العربیت نو دا الف لام په ابتدا کې دی، نو دا د اسم علامات دي. اوس یې وایي راله د عربۍ نه پښتو جوړه کوي، د عربۍ د الفاظ یې راکړي وي دی نه تاسو پښتو جوړه کوي. الصحاب یې راله راکړی د عربۍ لفظ دی، د دې تاسو پښتو جوړه کوي، د دې عربي پښتو ولیکئ. نو الصحاب دا وریځې ته وایي چې کوم اسمان کې وریځ راشي او بیا باران راورېږي، هغې وریځې ته الصحاب وایي. الفرس دا اس ته وایي. النجم نجم ستوري ته وایي، د ماښام نه پس چې کوم هغه ستوري راوځي په اسمان کې هغې ستورو ته نجم وایي.
یو ته نجم وای او ډیرو ته نجوم وای نجوم والنجم اذا هوا والنجم اذا هوا القلم قلم ته وای الوردتو د ګلاب ګل ته وای چې کوم د ګلاب غټ غټ ګلونه وي او بیا ورپسې شباک کړکۍ ته وای طاوله دا ټپایي ته وای او ورکوټې میز وي هغه ته طاوله وای میز هم ورته وای النور نور رڼا ته وای الکرسی کرسی ته وای الزهرة عام ګل ته وای ټیک شو د غټ ګلاب ګل چې هغې ته ورده وای وردتون الوردتو او چې کوم عام ګل وي نو هغې ته زهره وای اوس یې راله بل سوال دریم راکړی وای د پښتو نه عربي جوړه کوي اوس یې راله د پښتو جملې راکړي دا پښتو الفاظ راکړي وي د دې تاسو عربي ولیکئ نو بیگ یا بسته بیگ یا خلک چې شاته بیگ اچي کتابونو دپاره یا د ضروري سامانونو دپاره خلک بیگ چې کوم استعمالی نو هغې ته بستم وای بیگ هم ورته وای نو عربی کې هغې ته الحقیبه وای الحقیبتو بسته یا بیگ اسمان ته په عربی کې څه وای السماء معنی د اسمان رڼا ته په عربی کې څه وای نو النور نور کپړې ته په عربی کې څه وای دا کپړه ده یو خو جامې وي که نه نو هغه بیل څیز وي یو عام کپړه وي کپړه نو کپړې ته الثوب کپړه سړک ته څه وای کوم روډ وي سړک نو هغې ته په عربی کې الشارع وای شارع نور کوم سهار کې نمر راوخیږي نور هغه ته په عربی کې الشمس وای پیشو چې کوم زمون کورونو کې دا پیشو ګرځي دغه پیشو ته القطوة وای او ټپایي یا میز ته الطاوله وای الطاوله ٹھیک شو یو غټ میز وي چې موږ پکې موږ په هغې باندې میلمنو ته چې روټۍ وغیره سکدو هغې ته مکتب وای مکتب ٹھیک شو جی المکتبو نو دا المکتب چې دی دا غټ میز ته وای او الطاولة چې دی دا ورکوټي میز ته وای او ورکوټې داسې چوکور غونته څلور ګوټه میز وي ورکوټې څوک پې ځان ته کمپیوټر ږدي یا پې ځان ته کتاب وغیره ږدي نو هغه ورکوټي میز ته یا یو میلمه راغلی وي بس ته د هغه مخې ته کېدی یو کپ چای پې ورته کېدی یا پې شربت ورته کېدی اوبه ورته پې کېدي نو ورکوټي میز ته طاوله وای او غټ میز ته مکتب وای نو دا زمونږ د نن ورځې درسو د تسهیل الادب دویم سبق او په دې دویم سبق کې مونږ نن د الدرس الاول د اول درس تمرین حل کو نو دا زمونږ د نن ورځې درسو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام